الرحيم أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون آیا تاسو تمه ساتئ ان یؤمنو دا چې دی و ایمان راړي دی به باورو کی لکم په تاسو باندې لکم تاسو د پارا لکم ستاسو دلیلونو د پارا وقد کان او په تحقیق سره فریق یو ډله منهم د آینا یسمعون چې هغه اورید کلام الله کلام د الله تعالی ثم يحرفونه بیا باغی تحریف کو پاغی کی من بعد فزد عن ما عقلو چې دی پوشو پاغی معنی وهم يعلمون حال لا چې دی پویدل چې دا تحریف لوی جرم دی. سورہ بقرہ شات آیاتونو کې د اهل کتابو د یهودیانو د اغی کمزورای او د اغی شکایتونه د اغی خبائث اغا ذکر شو. دیدای کې الله جل شانہ صحابہ کرام تا مومنانو تا خطاب کئی. اللہ فرمائے وہ مومنانو تاسو اسم دا تمساتی چې دا اهل کتاب یهودیان تاسو دیتا کم دلائل وائی د نبی علیہ السلام پا حق کے د اسلام پا حق کے دی وستاسو دا دلائل امنی حالانکہ دا اهل کتاب دا یهودیان دا دمرا بدبخت قوم دے چې دی دا اللہ کلام اوریدل دے او سره دا غی نه دی دا غی الٹا چلی دلی او دی تحریف کرده پاغی کے دا اللہ دا کلام دا اوریدو دو مطلب کی دیشی دی دائی کے. یو مطلب دا کی دیشی چې دا اللہ کلام تورات دی تراغے دی تورات اولستو او خپ پوشو او سرد دینا دی پا تورات کے تحریف شروع کو چې تورات کې کوم احکامو نو د هغې غلط معنی دی بیانول شروع کړل. لکه اوسم دا باطل پرکې ناروا خلق دی د خپل غلط عقیدو د پاره دک قرآن مجید وی خدا غي معنی او مطلب غلط بیانې او خپل مسله ته راوباسي. یا دویم د یسمعون کلام الله ثم يحرفونه مطلب دا کې دیشي چې کلام موسی علیہ السلام دای سره تورات راړ علی کتاب یهودیان ہوتا علی کتاب ته دا امنه دا الله کتاب ده یهودیان وی زموږ څه کار چې منوي خدای خبر راته ځان نه وایله یاذ بالله موسی علیہ السلام ته وی دا د خدای کلام نی نو موسی علیہ السلام زخدا مال استاسو او یا پویا کسان سرداران را کئی چې دی بودم کوئی تورتا دی با دا اللہ کلام واوری دی تا با دا اللہ دا جانب دا پیغام ملاوشی دی با دا اللہ نا واوری چی دا دا خدای کلام دی داو یا کسان لار دی دا اللہ کلام واوری دا او دی خب پوشو چی دا دا خدای کلام دی دی بیا سچلو کو دا اشنایان چې واپس رالل انو خپل علاقه کې نور یهودیانو ته وی خدای وی چې دا زما کلام دی که منی یم خدا کنی منی یم بخنه برته کوم انو دی داسې تخریب وکړه. الله وی دا داسې ناکا او اوسم دا چارچاپیره چې اوربل دا ټول د یهودو عمل له
په ټوله دنیا کې چې دا کم کم ځای کې دا جنګونه کیږي که نه او دا کم کم ځای کې دا اختلافات روان دي د دې شاته د یهودیانو منصوبه بندي ده دا ټول فساد دی جوړ کړی دنیا کې ها دا ډېر ناکاره خلک دی وهم یعلمون الله وی حالانکه دی پوهیږي چې دا تحریف کول دا ډېر عظیم جرم دی د الله د دین غلط تشریح کول غلط بیان کول د خپل ذاتی او دنیوي مفاداتو دپاره دا ډېر عظیم جرم دی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ هر کله چې دی ملاو شي الذین کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی نو قالو وی دی هغوی ته آمنا من ایمان راوړی من مؤمنان یو وَإِذَا خلا هر کله چې یوازې شي بعضم بعضې د هغوی نه الی بعضن په طرف د بعضې نو قالو وی دی ته دا مالداران دا سرداران اتحدثونم آیا تاسو بیان کوي د مؤمنانو ته بما پاسیز مانې فتح الله چې کلاو کړی د هغې لره الله تعالی علیکم په تاسو مانې لیحاجوکم انجام به دا شي دی به جګړه کوي تاسو سره دی به مقابله کوي تاسو سره به په هغې مانې عند ربکم په نزد د رب ستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ یا تاسو نه پوهیږئ دا کتاب وی دای کې منافقان بزدل خلق هغه چې مؤمنانو سره راشي انو دای ورته وایي چې زموږ ایمان دی زموږ په تورات کې دا لیکلي دي چې نبی آخر الزمان به راځي او داغه به دا صفاتی دا علامات بی او بالکل په نبی علیہ السلام کې علامات موجود دي هم دغه منافقان کله چې دی ورشي خپلو ملګرو سره نو په هغې کې کوم غټان سرداران نوابانو هغوی به ورته لکه تاسو د مسلمانانو سره چې ورشئ تاسو ورته ولې وایئ چې موږ مسلمانان یو او تاسو هغوی ته دا خبره کوئ چې په تورات کې د نبی علیہ السلام ذکر موجود دی په تورات کې د نبی علیہ السلام ثبوت شته نو سبا په قیامت کې مؤمنان وایي چې الله دې کا یهودیانو دی خو موږ ته په خپله ویلو چې دی چې دی نو دی سره دا خبره لیکله چې نبی علیہ السلام نبی آخر الزمان دی یعنی دی به تاسو سره دعوه به الله په در کې دایر کې او ستاسو په اقرار به تاسو راټینګ کې دی ورته دا وایي الله وایي اولا یعلمون آیا دی نه پوهېږي په دې خبره مانې ان الله بشک الله تعالی یعلم عالم د ما پاسیز مانې یسرون هغه چې دی پټوي هغې لره وما یعلنون هغه چې دی اعلان کوي د هغې الله فرمایي دا کتاب دا دی دا سرداران دی چې دی ته دا وایي چې تاسو ولې ورته وایي چې په تورات کې دا خبره لیکلې ده الله وایي دی په دې خبره نه پوهېږي الله ته د دی د ویناو د دلیل ضرورت نشته دی الله تعالی ته خو د هر څه پته ده دا پټ او ښکاره دا خو زما ستا په اعتبار دی دا خو د انسان په اعتبار دی د الله نه خو څه پټ نشته دی الله خو د زړونو پر رازونو خبر دی چې د انسان په زړه کې کم خیال راځي الله په هغې خبردار دی الله نه څه پټ نشته دی دا پټ چې د انسانانو په لیول باندې دي نو که دی دا خبره نه کوم نو الله ته د دی هغه هر څه معلوم دي معنا د دې دا ده چې دا اهل کتاب او دا پوه اهل کتاب دی خو پوه دي چې نبی علیہ السلام دا اخیری پیغمبر برحق دی خو چې دی نه مني نو دی ضد اغستی دي دی د دنیا مفاداتو اغستی دي او انسان چې د حق نه مخ اړی نو په دې کې بنیادی عنصر دا د ذاتی مفاد دی دا دنیا پرستی ده دا حب جاه ده او حب مال الله دې موږ ساتي او چې کله انسان
د مانیټرای شوق دا ته ختم شي، د شهرت شوق ته ختم شي، او د مال او د پیسو شوق ته ختم شي، بیا دې دا پروا نه کوي، دی بیا سپینه او حق مسله کوي. ما هیچ ندارم غم پیچ ندارم، دستار ندارم او غم هیچ ندارم. نه د مشرایق فکر شته، نه څه غم شته، نه چاته څه امیدونه شته، نه بیا به ته خبره سپینه کې. الله دې موږ ته همیشه د حق خبرې د کولو توفیق نصیب کړي. الله دې موږ د مداهنت او د چاپلوسونو او ساتي. الله فرمای ومنهم بعض د دې اهل کتابونه امیون امیان دي، لا یعلمون الکتاب، دی نه پوهېږي په کتاب باندې، دی نه پوهېږي په تورات باندې، الا امانیه مگر آرزوګانې د دی دي، و انهم نه دي دی الا یظنون مگر دا چې دی ګمانونه کوي، دی په ګمان کې لګیا دي چې د دی دا ملایان دا دی ته ټیک وي. په دې اهل کتابو کې بعضې امیان دي، د دې امیانو دی سره خو علم نشته دی، بس دی څه کوي، دی ته دا خپل مشران، دی ته دا پوپان، دی ورته بس یو مسله ورته کېږي رهبانیان، او دی وی اخبار ورته مسله کېږي وي همدقه ده. داسې ده که نه؟ اوس هم تاسو چې پنجاب او د سیند د منځ ته سړی ورشي هلته ډېر لوی جهالت دی. سی به دا جاهلان پیران دي، مونځ وله نه ورځي نه مونځ کوي، او ډالۍ بس وله راړي او وایي ځه تا ته مې د هفتې مونځونه معاف کړل، کومه ځې؟ دا حل دی هلته. دا آرزوګانې دي او ډولکي به غږوي، د قبرونو نه به تاویږي، او بس پونچا و سرکار والا په سر باندې لاس کېږي به دې به جنت ته ځو. دا هغه کار دی. فویل الذین، الله وایي هلاکت دي وي یا ویل کند دي وي د جهنم، للذین د پار دا کسانو یکتبون الکتاب چې دی لیکي کتاب لره، بایدیهم په لاسونو د هغه ایمانې، ثم یقولون بیا وی دی خلکو ته هذا من عند الله، دا د جانب د الله تعالی نه دی، لیشترو د پار دی والی بی پا ایمانې، ثمنا قلیل عوض لږ، فویل لهم هلاکت دی د پاره د هغوی، مما د هغه نه کتبت ایدیهم چې لیکي لاسونه د هغوی، وویل هلاکت لهم د پاره مما د هغه څه نه یکسبون چې دی کم کسب کوي. فویل الذین یکتبون الکتاب، الله یې هلاکت ته د اهل کتابو دی ملایانو له، دی لیکي کتاب لره قرآن مجید لره بایدیهم په لاسونو د ایمان، ثم یقولون هذا من عند الله، بیا خلکو ته دا د الله حکم دی. مقصد یې سی لیشترو به ثمنا قلیلا، چې دا لږه دنیا دا پې وګټي، د خلکو نه پیسې والي، د خلکو نه د پیسو اخیستو دپاره د مسلې مخ تاو کي، مالدار دپاره یو شان مسله او غریب دپاره بل شان مسله. اهل کتابو کې به دا چلو چې یو مالدار زړیا به بدکاري وکړه، بل څه جرم به یې وکړو، او دی به رالل ډالۍ مالی به راړې، نو هلته سې به جدا مسله به ورته ملاوېده، مسلې په پیسو وي، او چې غریب سړی به راغی د هغه دپاره جدا مسله وه. الله وایي داسې خلکو دپاره ویل هلاکت هم دی، او دا په جهنم کې یو کنده ده. انو دی لیکي مسله په خپل لاس، او بیا خلکو ته وایي دا حکم د چا دی؟ دا د الله دی. او دې د معنی کې خلک د دین تشریح کوي د خپل زړه او د خپل مزاج مطابق، او خلکو ته وایي دا دین دی دین، حالانکې هغه د هغه خپل مزاجي. ګوره د دې هر علاقې ته دلته پاتې کېږي، د دې خلکو مزاج جدا دی. پنجاب ته ورشي نو هلته مزاج جدا دی، مهاجرو کراچۍ خلکو سره ورشي نو هلته مزاج جدا دی، امریکې ته چې ورشي نو هلته مزاج جدا دی، سعودیا ته چې ورشي نو هلته د خلکو مزاج جدا دی.
اوس هر ځای کې سړی لګیا دی د خپل مزاج مطابق دا خلکو د مزاج مطابق لګیا دی او د دین تشریح کوي او دې ته هغه دین وایي بیا نه دین هغه دی چې کوم الله او د الله رسول بیان کړی دی او صحابه او د هغې تشریح کړې ده بیا د صحابه او د تشریح نه ائمه کم کچھ رایستی دی او امت ته مخامخ کړي دي او بیا په دې اخیری 200-300 کې اکابر د علماء دیوبند هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو او د قرآن مجید کومه تشریح کړې ده او داسې نه ده کړې هغې لوی لوی قربانۍ ورکړي دي او هغه د خپل دین نه خپل ځانونه قربان کړي دي داسې خلکو نو هغه تشریح ده دا اوس په دې دور کې د مادیت په دور کې د ټي ویګانو د موبایلونو په دور کې د ګناهونو د هغې د اثراتو په دور کې یو سړی به راپاسي هغه به څه وایي چې دا پخواني نه پوهېدل زه پوهېږم هلکه ته په څه پوهېږې خلک خو هغه و چې د تقوا د علم غرونه وخه داسې زمونږ بزرګانو کې داسې خلک تیر شوی دی چې په ټول عمر کې د هغې نه چېرته کبیره ګناه نه دی شوی ښه داسې خلک تیر دي الله فرمایي وقالو او وایي دا اهل کتاب او یهودیانو لن تمسنا النار هرگز به مسه نه کړي موږ لره النار اور الا ایاما معدوده مگر ورځې د شمېر یو څو قل ورته ووایه ای نبي علیه السلام اتخذتم آیا تاسو نیسلی عند الله په نزد د الله تعالی عهدا وعده نو فلن یخلف الله هرگز خلاف نه کوي الله تعالی عهد او د وعدې خپلې ام تقولون آیا تاسو وایئ علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې سیبا د اهل کتابو یو بل ناکاره عمل وی چوری اوپر سے سینہ زوری یو غاړې ته غلا کوي او بل غاړې ته سینه ډبوي بدماشي کوي دا اوسني عجیبه خلک دی یو غاړې ته غلی دي او بل غاړې ته بدماشي هم کوي یو غاړې ته مجرمي او بل غاړې ته برېت هم تاوي وایي زه ډېر ښه سړی یم نو د اهل کتاب هم دقه خلکو دی به وي سره د دې نه چې په دنیا کې د دې لوی شیطانای وي دی وی موږ به جهنم ته نه ځو جهنم موږ د پاره نه دی بلکې موږ به څه چل کوو موږ به ځو جنت ته او که جهنم ته ځو نو صرف ایاما معدودات د شمېر یو څو ورځې به د شمېر یو څو ورځې څه د اهل کتابو په نسبت باندې د دی نظریه دا خبره غلطه ده دی وایي د ټول د دنیا د کائنات عمر دا 1000 کاله دی وایي د زر کال په بدل کې به مونږه یو ورځ چې دی نو دا به په جهنم کې پاتې کیږو لہذا مونږ به په جهنم کې صرف یو هفته تیرو یو هفتې ټور له بزو بیا به تیراوزو دویم دی وی چې نه زمونږه نیکیانو مشرانو چې کله موسی علیه السلام لاړ تورات راړو هغه د سخی عبادت کړو 40 ورځې د 40 ورځې عبادت په بدل کې با منګه 40 ورځې جهنم کې تیرو الله د دې د عقیده قرآن کې رد کړ چې لا تزر وازره وزر اخرى د سخی عبادت ستا نیکیانو کړی دی او 40 ورځې به جهنم کې ته تیرې د خر په ځای کولال داغې دا غلطه وایي الله د دې دا خبره غلطه چا وی موږ به د خپل عمر په بدل کې یو ورځ تیرو د کال په بدل کې الله دا ټول غلطه الله وی دروغ وایي تاسو الله سره څه وعده نیسلی دا
ام تقولون علی الله ما لا تعلمون یا تاسو وای په الله تعالی باندې آغا روایت د دروغ چې هغه تاسو ته پته نشته دی دیش رایانو حدیث د زاده خلک ور حدیثونه ډیر خلک داسې دي کنه د دان حدیثونه جوړي کیسه خپل انوم ول د حدیث ورکی یا کیسه خپل وي په قران کې داسې دي حالانکه په قران کې جرته نه داسې نو دای د ځان نه حدیث جوړ کړو چروی عن یعقوب د حضرت یعقوب علیه السلام نه دا روایت راغله ده چې هغه وی الله يعذب بني چې الله به غضب نه ورکوي د یعقوب علیه السلام بچو له اولاد له الا لتحلت القسم مگر د پاره د پوروالي د قسم الله تعالی قرآن مجید کې ویلي ما منکم الا واردها نشته یو تند تاسو نه مگر هغه وسه کوي اب جهنم تزي اب په جهنم تیریږي او چونکه دا الله ویلی دي د دې د وجه لګ وخله به جهنم ته بوزي نور به قسم نه ورکوي موږ ورته دروغ وایي د ځان نه حدیث جوړ کړی دی او که چېرې ومنو چې دا حدیث ټیک دی نو دا خو د یعقوب الله بنی نه مراد د هغه نسبي اولاد دی او هغه د هغه 12 بچیو د هغه بچی دی مراد دی تاسو خو ته مراد نه یې چې ته وایې زه مراد یم ته پس کېږه نو الله ورته وایي دروغ وایي اوس الله اصول ذکر کوي بلا او من کسبا چا چې کسب که سیئتن د شرک و احاطت به او چا پیر شو داغنه خطیئته گناهونه داغنه فاولئک دا کسان اصحاب النار دا خاوندان د اور دي هم فیها دی به بدی اور کې خالدون همیشه پاتې کیږي والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او دی نیک عمل کوي اولئک دا کسان اصحاب الجنه خاوندان د جنت هم فیها دی بدی کې خالدون همیشه پاتې کیږي الله ورته قاعده دا چا چې ګناهونه کړی دي او شرک کړی دی او د عمر په شرک تیر شو دا د چاپیره د توبه نه دسته نو دا کسان د خاوندان د جهنم دي کاغه يهودي ځانته وای کاغه عیسائی ځانته وای کاغه مسلمان ځانته وای او جل یعذ بالله شرک وک او د مرګ پورې ته شرک چاپیره دی توبه نشته دی دا انسان به جهنم کې سوځي او همیشه به سوځي ما ته ویلو دا ملحدین په قرآن مجید باندې او په دین باندې چې کوم اعتراضات کوي یو اعتراض دا کوي چې ګوره د یو سړي عمر 80 کاله دی 80 کاله دی او د 80 کاله کفر وکړو نو چې د 80 کاله کفر وکړو نو دوی د انصاف تقاضا دا ده چې دته د 80 کاله سزا ملو شي ته همیشه همیشه ولې پاتې کیږي موږ ورته ته دوکا ورکې ته حق او باطل دا خلط ملت کې ته د ټول عمر غضب په دی وجه نه دی چې د جده نو 80 کاله چې د نو کفر کړی نه نه دته دا ټول عمر غضب زکه دی چې د الله نعمتونه لا تعداد دي لا متناهي دي د الله صفات دا لا تعداد دي لا متناهي دي دی کافر د الله جل شانه د لا متناهي د لا محدوده د لا تعداد صفاتنا د انعاماتنا انکار کړی دی د تب غضب الله لا محدوده ورکي تاغي به حد نی ښه او مطلب باندې ورسېدی انهم فيها خالدون همیشه و پاتې کیږي کې بس افتتمعون آیات ستمساتی ایؤمنو دا چې دی به ایمان راړي لکم د پاره دلایل استاسو وقد كان والدا د فریق یو ډله منهم د دینا يسمعون اورید بکلام الله کلام د الله تعالی ثم يحرفون بیا بالتحریف کو پاغه کې من بعد فزعن ما عقلوا چې دی پوشو پاغه معنی وهم يعلمون حال لا چې دی پویدل پاغه معنی
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله به دی ملاو شو الَّذِينَ کسانو سره آمنو چې دی ایمان راوړل نو قالو دی ورته آمنا من مؤمنانو وَإِذَا خَلَا کله به چې आवाज شو بعضم بعض دین الی بعض په طرف د بعض معنی نو قالو دی به اتحدثونم آیا تاسو بیانوي هم دی مؤمنان ته ما پاسید معنی فتح الله چې کلاو کړه غیلر الله تعالی علیکم پتاسو معنی لیحاجوکم نو انجام بیداشی دی با محاجه کئی جنگ بگئی تاو سرا به پاغی معنی عند ربکم پنیز در ابستاسو افلا تعقلون آیا تاسو عقل نلری اولا یعلمون آیا دی نپویگی پا دی خبر معنی ان اللہ بشک اللہ تعالی یعلم عالم دے ما پاغسیز معنی سرونا چی دی پٹی وما آیولنون دی ظاہری ومنهم باز دین امیون امیان دی لا يعلمون الكتاب دین پویگی پا کتاب پا تورات مانے الا امانی مگر آردوگان دی دی وحنم ندی دی الا یظنون مگر د ځان نه خبر جوړی مگر د ځان نه ګمانو نه کوي فویل هلاکت للذین د پار دا کسانو یکتبون چې دی لیکي الکتاب کتاب لرا بأیدیم پلاسونو دیمان ثم یقولون بیا دی وی خلق هذا من عند الله دا د جانب د الله تعالی نه دی لیشترو د پار دیوالی بی پایمانه ثمنا قلیل عوض لگ فویل لهم هلاکت د پار دغی مما د آغنا کذبت ایدیهم چې لیکي لاسونه د دی وویل لهم هلاکت د پار دغی مما د آغنا یکسبون چې دی کم کسب کوي وقالو دیوی لن تمسن النار هرگز ومسنکی من لرا النار الا ایاما معدودا مگر دشمیر یو سور دی نقول واتوی نبی علیہ السلام اتحذتم آیت آزنیزر عند اللہ پنیز اللہ تعالی عہدا وعدا فلن یخلف اللہ هرگز خلاف نکی اللہ تعالی عہدو دو وعد اخپلے ام تقولون تاسوائی علی اللہ پا اللہ تعالی مانے ما آغا روایت لا تعلمون جتاسو نپوئی گئی پسدک تاغی مانے بلا او من کسبا چاچ کسب کسیئتن د شرک و احاطت بی چا پیرشو بی پاسر حتیتو او گناہون دا غفولائی کدا کسان اصحاب النار خاوندان دور دیون فی دیو پائی کے خالدون ہمیشہ پاد کی گی والذین آکسان آمنو چی دی ایمان راوڑ دے وعمل الصالحات او دی نیک عمل کی اولائی کدا کسان اصحاب الجنہ خاوندان دا جنت تی ہم فی دیو پائی کے خالدون ہمیشہ پاد کی گی حضراتو یو خبر زما مخترالا مایزی تاستا عرض کوم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ کم سڑے دماسوتن مصف سے سورہ ملک وئی او دارنگی ماحام نپس سورہ واقعہ وئی کہ کم سڑے سورہ ملک وئی ادمانے با غضاب قبرنی او کن سڑے چی سورہ واقعہ وئی دے با اللہ ہمیشہ غنی ساتی دمانے با فقر نی پا کم کور کی چی سورہ واقعہ ما خامنا رستو ماسخوتن وئی ما خامنا رستو وئی لستیشی دے کور کے با اللہ تعالی فقر او غریبی نراولی دے با اللہ تعالی غنیان او مالداران بے ساتی او چی کم کس سورہ ملک وئی دے با اللہ دا غضاب قبر نساتی نو سیبا زمانگ دو زایون دی چی پا قبر کے کامیاب شی بس بیا مخ کی کامیابی دا نو یو دنیا دا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا دنیا کے خو وقتی رول لی چی اللہ تعالی منگ چاہتا محتاج نکی او بل آخرت تے چی اللہ تعالی منگ دا قبر دا غضاب نو ساتی نو چی دا ٹیم درس وو او منگا دعا کو او دا درس چوٹی کی گی ان کوشش کوي زنانه چې کوم اغه قرآن مجید کلاو کړي نو اغه دې په خپل کورونو کې یو ځل سوره واقعه وي نو ان شاء الله دا غي په برکت باندې په کور کې فقر ني او موږ تاسو چې دلته ناس یو موږ تاسو هم سوره واقعه یو ځل وو موږ تاسو به باندې بم فقر ني او ورسره ځان د پاره خود دې او بیا چې د مرکز د پاره دعا کو دلته به مسراتی اللہ با دا دی دائم ټول اسباب چی دے دا با دا غیب نا برابر ٹھیک شو کنا نو چی دعا کو نو دعا پسی ملگری سان لیو یو پیرا
سوره واقعه وای او دا غینه پس ځان ته او دارالعلوم ته مرکز ته خانقاه ته دې ته دعا کوي. الحمدلله رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. کریم خدای ته زمونږ د ټول نه راضي شي. الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای زمونږ تقصیرات معاف کړي. الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت راکړي. الله موږ ته خپل معرفت راکړي. الله موږ ته خپل عظمت راکړي. الله موږ ټولو نه هر هغه کار والې خدای په کومو کارونو چې ته راضي کېږي، الله په کومو کارونو چې ناراضه کېږي، خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله موږ نه راضي شي. زموږ د درزه څومره مشرکا دي الله ټولو ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي. څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي. څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکبازې ولري. څومره طالبان دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې الله ته د خپل دین خادمان کې. الله در شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي. الله کامل صحت ولا ورکړي، د عافیت او د برکت زندگی نصیب کې. الله د دارالعلوم څومره ضروریات چې دي الله د غیب وي برابر کې. الله څوک دی سره د مدرسې سره امداد کوي، څوک سره محبت ساتي، الله تا غي سره محبت وساتي. الله د علاقه خدای د قرآن مجید او د احادیث په انوارات منوره کې او الله د دې د نه لوی لوی بحرونه روان کې او د دې د فیض الله په ټول عالم کې خور کې. الله زموږ د ټول نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميدان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك.